مسلم شریف روایت کې دا راغلی حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو چې اتیت علی قبر موسی لیلة اسری بی وی زه په هغه شپې مې چې کوم شپې کې ما د میراث سفر کړی زه د موسی علیه السلام په قبر باندې تیریدم. یو روایت کې مررتو راغلی دی وی ما وکتلو وهو قائم یصلی فی قبره چې ما موسی علیه السلام وکتلو چې قبر کې مونځ کولو. دیو حدیث نه مونږ د حیات النبی باندې استدلال کو چې انبیاء کرام علیهم السلام ته الله رب العزت قبر کې د دنیا نه 100 کروڑ چنده بهترینه زندگی نصیب کړی ده اور جسد عنصری سره ورته نصیب کړي. کم جسد سره دنیا کی زندگی تیر کړي ما هغه جسد تا زندگی حاصله ده. اور دی باندې ګڼ شی روایتونه اور ډیر آیاتونو کې تذکرہ ده احادیثو کې. بل حدیث کې راغلی ان الله حرم علی الارض ان تاكل اجساد الانبیاء الله رب العزت حرام کړی دی پس مکه باندې چې د انبیاء کرام علیهم السلام جسم وخوري. زمکه پیغمبر جسم مبارک ته نشي ویلې. او بل حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الانبیاء احیاء فی قبورهم انبیاء کرام علیهم السلام ټول قبرونو کې ژوند دي. او بل روایت کې وهم یصلون درا حالیه کې وہ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں او بیا قبر کې مونږ هم کوي. اگر شیخ باندې ثواب نشته خدا د پیغمبر اعزازي مونږ دی. داسې ډېر روایتونه خو یو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم موسی علیه السلام قبر کې په مونږ باندې کتل ځکه موږ چې حیات النبی علماء دیوبند عقیده ده او حق عقیده ده.